دا دنیا دارالامتحان ده. دا دنیا الله تعالی دارالامتحان پیدا کړی ده. په دې کې به په انسان باندې قسمه حالات راځي. دا دنیا په انسان باندې له پیدایشه تر مرګه پورې په یوه قسم په یوه طریقه نه تیریږي، بلکې کله به څرنګه حالات وي، کله به څرنګه حالات وي، کله به غم وي، کله به شادي وي، کله به خفګان وي، کله به خوشحالي وي، کله به نعمتونه وي، کله به عذابونه وي. خو په هر وخت په هر حالات کې شریعت مطهره انسان ته یو خپل دستور العمل ورکړی دی. الله تعالی قرآن کریم را لږلی ده، انبیا یې را لږلي دي، شریعت ده. په دغ کې انسان ته د هر وخت د هر ټیم د هر ذات حالاتو هدایت سوی ده چې ای انسانه په دغ وخت کې به ته دا کوې، په دغ وخت کې به ته دا کوې، چې دا حالات در باندې راشي داسې به کوې، چې دا حالات در باندې راشي داسې به کوې. نو که یو انسان ته الله تعالی خوشحالي ورکړي، راحتونه ورکړي، نعمتونه ورکړي، نو شریعت دې دا رهنمایي کړې ده چې انسان نه دغه هر شی الله تعالی درکړو، ته خو د الله تعالی شکریا ادا کړه. کوم نعمت چې الله تعالی درکړو په دغه نعمت باندې الله تعالی شکریا ادا کړه، او دا ذهن جوړ کړه چې دغه نعمت ماته الله تعالی راکړو، ما په خپلو مټو نه ده ګټلی. او چې کله په انسان باندې څه غم، څه مصیبت، څه تکلیف، څه نقصان راغی، بیا هم شریعت دستور انسان ته ښوولی ده، یو رهنمایي یې کړې ده چې په دې وخت کې بیا ته صبر کوه او د الله تعالی طرف ته رجوع کوه. نعمت کې شکر، په مصیبت کې صبر. خو نن سبا خبره برعکس ده چې چاته الله تعالی نعمت ورکړي، چاته الله تعالی راحت او خوشحالي ورکړي،